اوس به یا اخلی څوک پکار د چې ار سړی دې ته لاس وننسي یو غب شپ خلکو جوړ کړي اخلی به څوک قرآن کریم دا اغی اقسام بیان کری انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل دی تویلکگی مصارف دا زکاة زکاة بچا لور کی فقیر لا مسکین لا اس فقیر چاہتے او مسکین چاہتے فقیر اسلام منگو تاسو کو چه سوال کاغت سیو فقیر اڑتے ہو اسلام فقیر چاہتے ہی چه فقیر څوک دے اسلام یہی چه اگر انسان چه مالک نصاب نہیں مالک نصاب نہیں او سوال تم محتاج نہیں ٹھیک دا چه مالک نصاب نہ دے خود دمرم نہ دے چه سوالم کئی دا فقیر دے بیا نہ سوال تا محتاج دے یعنی سنات چکری روان دے او مالکی نصاب ہم نہ دے دا فقیر دے دے انسان لتصور کولش زکاة پر کولش مسکین چاہتا ویلکگی دا پیو درجہ کے دا فقیر نلان دے دے چھ مالکی نصاب ہم نوی او دمرا غریبی چھ سوال تا حاجت مندی دا مسکین دے نو مسکین د پاره بقدر حاجت سوال جائز دی سوال جائز دی بقدر حاجت چې 2000 روپے باندې روزانه یا 1000 روپے باندې کار کیږي او په سوال باندې 1000 روپے پورا کړي نور سوال باندې کا بس یو روپے مخکې د پاره بیا سوال کړل حرام دی مونږ تاسو کاروبار تر جوړ کړی 1000 روپے باندې زما کار کیږي 1000 روپے سوال بکوم زیات نه نو فقیر چې څوک مالک نصاب نه او داسم نی چې سوال ته محتاجی دغه انسان ته فقیر یې څوک چې مالک نصاب نی او سوال ته محتاجی دغه انسان ته مسکین ویل کیږي لنډه وسانه طریقه یې دا ده چې په معاشره کې هغه کسان چې هغه مالک نصاب نی او غریبی غربت طرف ته یو مالک نصاب نی بس که هر څوک هغه له زکات ورکول شي لنډه خلاصه یې ده خدا یاد لره دا چې چاله زکات ورکی دا به مالک نصاب نی ګوره چې په خپل مالک نصابی خدای نه بنې یریږي چې بیا زکات غواړي بیا به څنګه غواړي خو پتا باندې بیا ګناه نشتا په مزکی باندې زکات ورکون کی باندې چې ورته وایي چې ما مالک نصاب نه مزه او محتاج ما زکات ورکړه د ستا وشو زکات بالکل او زکه چې تا ته اظهار وکاو کدی په مینس کې څنګه دی پاغه باندې بیا الله جل جلاله عالم دی ستا زکات وشو خدایات لرا دا چاله چې ته زکات ورکی دا به دوه قسمه خلق نه بس دا یاد لري بدینه علاوه چې هر څوکي او مالک نصاب نوی ټول زکات ورکول شي دا بستا اصول نی او دا بستا فرو نی اصول څه دی دا بستا پلار او مور نی نکاح او نیابه رستان نی ستا پلار او مور چې محتاج دی ډیره بد خبره ده چې تاغله زکات ورکی ته بچای ته باغله پیسې ورکی انت ومالک لابیک رسول الله فرمای بچي یو صحابي ته ته او ستا مال دا ټول د ستا پلار دی پلار خو قبله ده زکات په خپل پلار نه کیږي په خپل مور نه کیږي قبله ده کعبه ده خپل نیا نه کیږي په خپل نکاح دا سبره په سزا دته ویل کیږي اصول چې دا محتاج او غریبي خپل ذاتی روپے به لګي ذاتی روپے به ولور کی زکات نه پکې فرو باندې زکات نه کیږي فرو چاته ویل کیږي خپل ځان نه پیدا بچای لور زوی نوسای کپوتای او کبیا نواسای لور طرفای او کده زوی دي ته فرو ویل کیږي دی باندې زکات نه کیږي چې زوی د غریب دی ته بخپل پیسې ورکی نوسای د غریب دی ته بخپل پیسې ورکی نوسای د غریب د لور دی غریب ته بخپل ذاتی روپے ولورکی بچی دا والا زما په مال کې اسلام سره حق دی دا دوه قسمه اصول
او فرو دی باندې زکات نه کیږي ها په اطراف باندې کیږي اطراف رور دا رور خور د اطراف کې راځي رور له زکات ورکول شي خور له زکات ورکول شي وراره خورین ماما بس رور خور له ورکول شي ماما او تر خو هغه اسم یو سټپ بیا لري دی تر زامن خالا پوپی زاد خالزاد د ټول له زکات ورکول شي خو شرط مثال ته بیان ک چې خپل باندې به مالک نصاب نه اصول فرو له زکات نشي ورکوله او بل خزل زکات نشي ورکوله دا یاد لره اگر چې د زمونږ نه په اصولو کې راځي نم په فروع کې راځي خو صدر صاحب چې کوم دی کنه دې ته صدر صاحب ویل کېږي ها خزه چې پکور کې دا خو صدارت د کور کګن نو صدر صاحب لشه زکات نشي ورکوله خپل خزل زکات نه تعالی در کولې شي زکات خاوند لا او نه خاوند خزل زکات ورکول شي دا دواړم پکې یو بل زکات نشي ورکولې کله کله خزه مالداري پلار د طرف نه یې سور ته ملو شي خاوند غریبي خاوند له زکات نشي ورکولې د خپل پیسې راواخله خپل دا خاوند نه ورکړه خاوند بخپل پیسې خزل اور کوي نان نفقه د خزې په خاوند باندې لازم او فرض ده یو بل سره زکات نشي ورکولې خزا او خاوند یو بل او اصول او فروع دی له زکات نشي ورکولې دینه ما سیوا چې په خدای زمکه باندې ها چې څوک کافر لا زکات نشي ورکولای او صدقه ورکولای شي عیسائی دی يهودي دی سیک دی سیکیزم دی بوتیزم دا څومره چي دي نه دا فرضي صدقه زکات هغه نه پکېږي زکات د عبادت دی او دا داسې کس لور کې چې کوم شرایط مارته بیان کړي چې مسلمانی او مالک نس نفلی صدقه ورکول شي نفلی خیرات تا کړي په کور کې ورجی وغیرہ پیسې وغیرہ سي ورکې نفلی صدقه ورکه خیر دې خبره نشته فرضي زکات نشي ورکولای نو کمیونټي د زمونږ او د تاسو د مسلمانانو به او پاغه کې بدا سي کسانی چې هغه مالک نصاب نه نو بیا با زکات هغه ورکې ته